باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله. الله محيط بهم فلا حول ولا قوة إلا به، فلا حول ولا قوة إلا به، والذي ما شاء كان وما لم شاء يكون. اوس او خود قصه پیش کوم د مؤمن او د کافر په منځ کې د فرق او دا بیا علما لیکي چې دا په دغه تیر شوی قیدو باندې تفسیر شو. قیدی تفسیر عقیده به ټیک وي، اتفاق به وي، او بیا به امر بالمعروف او جماعت نهي عن المنکر پر یو جماعت وي، بیا په دې لارې کې رازدار وکړي نه. اوس په بدر کې دا ټول برابر دي، کار وشو په هوت کې برابر نه وي، ولې اختلاف راغی. اتفاق ورشو واسو بحمد الله ونشو یا وای د کافر نه پکې رازداری ونشو، کافر می رازدار کو لا تخذو بطالن خلاف شو نقصان شو. وإذ غدوت من أهلك دا وای سو کوئی واقع د وحد عند الجمهور، اسو کوئی احزاب دی باجب کې دا وای واقع د وحد یوم السبت شوی دا د هفته په ورځ د شوال جالسم من سنه 3 دریم هجرت دی او یو لسم تاریخ دی. سو کوئی نه یو لسم نه دی د شوال نیمه د لسم دی په وخت راوته په سوا کې د خپل اهل او تیارول د ټیکان ور کړی ایماندار نه د پاره زین د جنگ. اعتراض بیاو که پیغمبر خدا چې کله راوته دی نو کوم ځای کې راوته دی د ماسپخین نفس او دلته وی غدو ته په وخت د سبا کې راوته. په اعتراض پوښوي نو جواب دا دی چې دا ته راوته خو نن سحر دی خدا زینو چې برابر نو دا بس وی غدو ته من اهلک تبلو نن خو د جمعې پر راوته خدا خلق چې کینول نو هغه د جمعې ورځ نه د هفته ورځ نو غدو ته تبوي او دا تبوي او چې دې نو دا د شو. نو اعتراض ولستو وقد اورد ابن جرير ها هنا سؤالا حاسبوا كيف تكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعد الصلاة ثم كان جوابه أن غدوه يبوي مقدوه إنما كان يوم السبت أو النهار. جوابه شو راوته د جمعې په ورځ دی جنگ لپاره اسی زی او کینول د خلق السبا د هفته په ورځو دین غدوتا راوته په سبا کتبو او په داسې حالت کې چې تا تیارول او کینول د ایمان د دلنګ په ناقه په کوم وخت شوې دي هفته په ورځو او سبا شو اگر چې د جمعې په ورځ راوته تطبیق دی ولستو دلتوي د بدر جنگ وشو. بیا ابو سفیان مخکې تللی په بدر کې تلو سلويختن قافله وا پیغمبر خدا او صحابه کرام پس راوته او د لاش شو بچ شو او جنگ وشو د بدر کفار راوته ابو جهل داغه نفس ابو سفیان لګیدل د جنگ لپاره سامان تیاری جمعه راغون قوم راغون تقریبا 3000 نازل شو نزدې احد ته مخامخ مدینه ته موږ د جمعې وکړو فلما فرغ منها صلى یو سره د بن نجار وفات جنازه وکړه ته مالک بن عوف مشوره وکړه وضو کړو مدینه کې پاتې شو کو بهر عبد الله ابن ابي مدینه کې پاتې د پیغمبر خدا رائے هم دا چې مدینه کې پاتې خو په دې وخت ځوانان خوشته کنه جوشیان هر وخت کې ځوانان راپورته شو یا رسول الله د بدر فرض باندې موږ پاتې شو نن خو خامخا وضو او دا ګوره چې د خوند شو او تر پس نشي فإن اقام بشرط محبس کدا کفار تفادکین فناکار دي کناسي وان دخلوها قاتلهم الرجال موجود خلوا بترجن کوي مخامخ خزيبي ولي ما شمن په کال ولي اګه واپس کی نو امید وي. نور صحابه چې بدر کې حاضر نو چې وضو دنه شپسم زغره واغستله راوبت با صحابه په مار شي پیغمبر خدا راي نه و امون په یو مجبور کو لاله استکنه رسول الله یا رسول الله کدي خوښ شي چې پاتې شو یو سمته مکار نه پیغمبر الله چې زغره واغونتي چې واپس کیږي حتی چې الله واپس فیصله نه کوي. روان دي پیغمبر خدا په هغه صحابه کې شوط یو مقام الشوط په تورس عبد الله بن ابي ولګیدو غوسه شو چې زما مشوره واره غستله او د بل چا په مشوره عمل کوي زنه د پوج زر کسانو کې درې محصا واپس کړ 300 یورو کم کړو او په بل کې هم
تقریبا 33 کسان پکې ورو کم کا چې د حساب کو او لو علم اليوم قتال هم په جنگ پویدلې په جنگ نه بو ځکه خو په خبرو څه عمل نه کوي هم په جنگ پویدلې نو لتبعناکم مستوصلا بشو او یاد شو جنگ نشته دي که جنگ چره ویم مطابق شو جنگ نشته دي لكن انا لكم بخاطر پیغمبر خدا لاسو شیعه یو زیده د وحود یو ډیره کیده د خړګي یو طرف شا یو ګرځول او وحود طرف ته غلط طرف تاسو مدینه راځي دا مدینه چې خلک راځي نو د دې غاړه لار نشي دلته غره دا سی بلاشین دا سی واشین دا سی بلاشین بیا ودې دا مدینه شو دی خو نو دغه وحود ته شاکله او دلته وجن کوي او دلته یو 50 کسان د عبد الله بن جبیر په مشاري کې ودرول دا غر دی او دې غر کې دا طرف او دې کې یو کانټاو دی خو په دې کانټاو کې ودرېږي نو څوک چې راځي نو تاسو به سره جنگي وګوره راځي بنها کوم شکست خورده شنو هم کوم ګټه وکړه هم راځي بنها اگر کمرغان تختول ګوره بخاری مسلم ګوره اگر کمرغان مختول انزه الخيل عنا ولا نقين عليك من قبلكم والزموا مكانكم ان كانت النوبه لنا علينا كحمله قمومي كزمون وان زيتمونا تفتحون الطير مرغان تختي فلا تبرحوا مكانكم زيبنا فريدي روان پیغمبر خدا اجازه ورکړه بعد علماء په دولت باندې او سی بات کوي چې علاقه تاسو جنگ لمه ځای قندق ترى بعد هذين بقريب من سنتين وتهيأ قريش هم ثلاث لكن السلف صاروا وجنبها واذا ظل بخير طرف مان خالد فقص طرف مان اكرمه ولك جنته مشريه بنيه بالدار ته بیا د فريقين من کې نو تفصيل برازي نو دا تفصيل راتلو په دې وخت کې زه خبرې کوم مجبور یم چې نه کوم نو بیا تاسو خپشه زموږ دی وطن کې وایي چې هر کار صحابه کرامو کړی نو غلطي اجتهادي او چې خبر اجتهادي نو د څه په څه وایي وی هر خبره کې تاسو ما ویني بادشاہ چې خپل ځای په مولا کا کوئی مولا باندې یو مولا شي په هر خبره کې اختلاف دی په دې کې اختلاف دی په دې کې اختلاف دی په دې وی دا الله په وجود کې په دې کې اختلاف دی جو خبره اخلاص کړه نو په هر خبره کې اختلاف دی ما نه اجتهادي نو چې دا مایز دغه بیبي خواله ورتلو نو څنګه اجتهادي غلطي شو اچھا غزنانه اغلا کو اجتهادي غلطي شو او چې دا خبره ته ګپو کې صحیح خبره وایي تاسو په خپل سوچ کوئ نو زه دا مانه مچ داغي په بارک لکه تاسو ما ویلي صحابه کرام هر نه غلطي نشوي شان شوي کله شوي او بیا توبه کوي کنه نه کوي خو به دې خلاص شو دی وخت کې به عمر خدای نه پسه 50 کسان نو چې کوم وخت کې اول حمله وشو مسلمان غالب شو دې پوښ په وحود کې غالب شو ها قرآن مجيد وي استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر دا اول كان يجدا خو چې کله د مرګول چې لکه یا مرو الغنیمه لوټ مار شروع شي چې ورځ په عبد الله بن جبیر ته وي د پیغمبر خبر نه یل شي داغه مطلب دا نو جی کې دې هم شکست خورو په ذهن جوړ کنه چې کې دې شکست اوس نشته کنه ورځي خالد په یو خلا مسلمان نه دي نو اسونه تاسو سمو چې اسونه وسره دي وهم ته فارس دا سره عبد الله بن جبیر دلته شهید شو نه کسان دي کوڅو کسان دلته شهید شو او باقی دي میدان ته زه خوشش شو او جنگ شروع شو او ډیر سخت جنگ شو په دې ډیر سخت جنگ کې د پیغمبر خدا سره مخ مبارک دا دي شونډه دا زخمی شو او د پیغمبر خدا مخامخ غاخونه لاندې طرف دی کنه لاندې دا دو مخامخ ته صنایا وای سفلا دا پاسه دو صنایا علیا او د صنایا خوا کې یو بل غاخ دغه ته سویل شي رباعي دغه رباعي غاخ مات شو غره غاخونه نو غره یو غاخ دا غنه ټوټه مات شي کلقه او دا زه هم زخمی شو او دوتنو یو صاد بن ابي وقاص ورده علقمه بن وقاص هغه کافر هغه د پیغمبر خدا په دې ځای باندې عبد الله بن قامه په دې ځای باندې
زخمی کړو او کافرانو بداوی چې پیغمبر ختمونن چې خبره خلاص شي او صحابه کرام رالو د پیغمبر تحفظ د فارا یو راځي بل راځي کتاب پراشي وکسان دي نه کسان دي راځي او پیغمبر خدا د بچاو کوشش کوي او مخ راځي وسله ته ودرېږي شهید کی بل شهید کی طبقات نصابي تقریبا یو کم دش کسان د پیغمبر خدا په تحفظ کې شهیدان شو او پیغمبر خدا دوت غره غوستوي وینه ته ډیره تلوا زخمی شو یو صحابي لاړ شو راوچت کړو ابو طلحه او بیا پکې طلحه بن عبید الله لګیدل د پیغمبر خدا تحفظ کې د الله سي سودرل توري وراسي په بلاس لګیږي او رسول په قران ته وي په من من قضا راهو ومن منتظر بعض خپل وعده پوره کړی بعض په انتظار دي نو سوکو طلحه پکې هم نورم دي نو طلحه بن عبید الله وغيرها نو پیغمبر خدا بچ شو زخمی دا غینه واستو بلازي دا شي دلته وی فإنهم كانوا 313 رجلا فارسان و70 غيرا من په دې بدر کې او دې وخت خدا چلو په وخت قوت په سبا کې چې کان د ورکول ایماندار په دې الله سمانه الله سمعلم په وخت چې قصو کو دوه جماعت یو بنو حارثه او یو بل قبيله جابر بن عبد الله وی دا په ممکن نازل قال بخاري جابر بن عبد الله هم طائفه بنو حارثه او بنو سليمان بوزدلی وکړه چې مولانا سید پنځپیر ترجمه کې بوزدلی بناوي د صحابه ورکه ولا ټکی نه وي اوس جابر سوي وما نحب وما يسوني ارما د په نه خوشاله کېږم چې نازل نه وي تا استاسو مبارک د بوزدلی خبرو شي ودي شي دغه چې الله وي او الله وي ولي هم چې الله زم ولي دی نو هغه شي زموږ څه پروا نه والله وليهما ما يسونها لم تنزل ځکه چې الله فرمایي والله وليهما بهر تدبیر ترجمه چې سکوي پاو چې قصو کو توای پاتن ان تفشلا ان تضعف چې کمزوري وکړي ترجمه د کوم پنځه پیډي ترجمه چې کوم ده دغه ټیک ده ان تضعف اکدا ترجمه ان تفشلا چې کمزوري کار کوي بوزي کار کوي والله وليم الله دا غي مددگار دی او په الله دی اعتماد وکړي ایماندار خلاص شو حضور صاحب وخت لکایو پرمونګه د حجانو په باره کې څوک حج ونه کړي هغه ته کافر ویل زما په خاص مقصد هغه مقصد دا چې ماوي مولانا مودودی له خلکو په کې څو خبرې شروع کړم تفسیر الرحمانی ګوره ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعبر عن ترك الحج بالكفر تغليظا وتشديدا على تركه تعبیر وشو د پریخود حج نه په کفر سره سختۍ په بنیاد او بیا نقل کړي لکه څنګه سعید منصور او احمد نقل کړي څوک چې مرشه فرمایي او حج ولکړي اسلام حج مرض بندون کې نو ظالم حکمران نو سکاره حاجت نو مرد شي په کوم حالت چې خوخيږي يهودي او نصراني د دې په شان ته هغه چې نقل کړي په سند صحیح او عمر فاروق نه قسم کړی دی چې ولېګم سړی دی خاریو ته وګوري چې چا سره طاقت وي حج ونکړي ټیکسونه په مقرر شي مسلمانان ندي زما مقصد دان دی چې کافر کوم زما مقصد دا دی چې مولانا دغه وکړو تاسو په خلک راغون شو نو مطلب دا چې تغلیظ تشکیل قران کې راځي دا چې چاله عربي ورزي چې قران حدیث فری اقفوي چې نه هغه په څه کوی امي څه بس وو من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر قصدا مسفري كافر او حال دا چې موږ د خلکو کافرانو نه وایو نو بیا تشديدا وتغليظا شاوی روان دي يبذي الكفر روان دي دا اصلي د پاره وي چې دا خبره خلق خپل مطالب لپاره نور مسله ما تاسو ته کړی دا چې مرتکب د ګناه کبیره غټ جرم چې وکړي داغه متعلق سنیانو مسلک دا دی چې حلال نه غړي کافر نه دي البته خوارج ورته کافر وي معتزله ورته کافر وي نه وي لکه شو دا مې پرونه سبق وځي داغه مخکې ما تاسو ته څنګه کافر کېږي او داغه مخکې خبر شروع چې پتا څو خدای پیغمبر دی نو داغه جواب مو پرون کړو چې داغه مطلب داو چې پیغمبر پتا څو کې موجود دی پیغمبر آثار او سنت
بیا د حج مبارک دی بحث کوي چې حج په څه لازميږي. نو په دې سلسله کې علما لیکل کوي چې حج په څه لازميږي. نو هغه په اړه کې امام ابو حنیفه وايي بدن بوټي او مال دواړه غواړي. مالک وايي بوټي او بدن غواړي، مال نه غواړي. شافعي وايي مال غواړي. مې یو به سمېلاويږي، سماره به صحیح نتیجه به صحیح. د امام مالک باندې مال یو سره طاقت د بدن لري، یو سبا کوي په خپل بروادي نه او بیا که څه پیسې مې شي پکاري جو شرګر ته بلاشي مزدوري وو کی یو ورځ دوا بیا بلاشي تخبای کی وو کی بیا بلاشي مردان کی وو کی چې پیسې بغټي. او امام مالک کو د سوال راته چې سوال دې کوي وزي پراوړې ډوړې راوړې خدای وبخا خیراتی ما حج روان وي. د مالک خدا مسلک که سوال راته نه خیر. او شافعي بدن ټیک دی نو حج دې کوي کني چې تلې د سوګلېږي کنه. ابو حنیفه مال او بدن دواړه غواړي. نو که بدن ټیک دی خو مال نشتی کمال نشته بدن نشي دواړه چې برابر شي نو پس تاغینا په دې مسله کې داغي بحث وکړي. نو ما تاسو ته په دې سلسله د حج کې دا خبرې وکړې چې په دې کې څه صفقار دي. نو دې باندې والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وللأول ذهب مالك فيجب الحج عند ولا من قال الشيء وكسب الطريق. وللثاني ذهب الإمام الشافعي لذوج الاستماع على الزمن تلينشي. وللثالث ذهب إمامنا إلى آخره. دا تفصيلات دا جار روانه وكيف تكون بالله وأنتم تلا عليكم آيات الله وفيك رسول فرن يمويلو سوكو دا پا صحابو کرام قول بانده دو خبر اخلاص اكذاموشي عاما كونوا فيهم أن آثاره وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يحكمه الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون کی یو ځل مونږه په سورې آل عمران کې دا خبره مخکې کړې ده. ایماندارو دلته بمراشي دلته مراشي حتى اتقوا الله حق تقاته په سورې آل عمران کې په سورې بقره کې په دې کې کې ممرې یې مکه کوي. نو چې مرګ راځي په حالت اسلام کې ورش بخل دلته روح المانی سنا آشنا غونته شي ترجمه کې دام پکې دی غپ ته پاره اوري. ومن عجيب مشتهرت في المسلمون قول عامي اي متزوجون ممرای مگر چې وادم کړي دام چا غپ لګولې دي ها. وقول لا يرب له اصل ولا يجوز الاقدام على تفسير كلام الله بمجرد ما يحدث في النفس او يصح مما او يسمع ممن لا يرضى عليه. دا چې تفسیر کلام الله مکه چې نفس دی غواړي او یاد بیزی موارث سره ترجمه کوي ته جو بس پلان کې څه خبره دی باندې کې د بیزی موارث سړي ترجمه به ناخلي خبره پوښتنه لطیفه درته وایم لطیفه پکوا نو سویم سبب پکې راځي نو خامخا زول شیرګړ کوم ما به ترجمه کوله سحر ما درس قرآن ورکو او چون کې زه خو جو خنومه دا ښکارا خبر په ما کې دوا معنی اوسره په یو په خاره په دوه معنی سرفیس نو تسون کله مجتمع سنتارینا یو را پکې پنځه کیږي یو را پکې موجودیت خپل کېږي ته سم وته لا کوراوته نه خو باسته او ودی خو را پکې دا محترم سے بلګیږي چې سو پیدا کوم چې دا ترجمه چکه بل چا کول نو خبر د باجوړ یو مولوی شه وو الله دې وبخي او هغه چې ما نه حضرت ترجمه کړل نه حضرت یسو دومره دلته او بخپل نو چې کوم وخت کې ناست الحمدلله ترجمه کوله نو دا ترجمه چې څوک کې نه پوښ به سره اني غیر المغضوب علیهم مخیمون تعالی رضا کسانو چې پاري اوسه شوی او نه د ګمراهانو نظم سره اني بس پوښ چې ترجمه کوله دا دی خو پوښ تاسو په دا ترجمه کوئ کنه نو وخیمون تعالی غلار د هغه خلقو چې هغه دغه دي کنه سره مستقیم مې روان دي او په دې خلکو کو سند شي د سره چې موږ ته مخه موږ ته مخه موږ په کوم ځای کې مخه په کوم ځای کې په دې خلکو باندې راځي دې ترجمه چې بل ته کوله زناس سمر زما یو مقتدی وخت به ترجمه له ګولا سره عمر خان شي نو مصافحات براشي په دې قران کې سین سره صفحات ویول ته وي او په صفحه سره مخ اړول ته وي او مصافحه د مخ اړول د لاس
هغه به غیر مصافحات هغه خزي چې د خاون سره په لار کې بری غړي نه کوي او مستاق به مو خود چې پلان کیږي کې یو زنانه ده او هغه د خلکو په سره بری غړي کوي غیر مصافح بری غړي نه کوي اینه داسې لطیفه ده او الله علیم حکیم الله پویدل کې دی حکومت هم دی حکیم حکومت یعنی زما په وخت لا مو یعنی نو صبح خبرس کې تاسو به وایي ولا تموتن الا چې مرکهږي ودونه بکول ها نو ادنه مخ کې بنمري ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو ترجمه مسلمون نو استاذ کا په کې کوم نه جوړ وانتم مسلمون چې تاسو تابعداري نو مخ کې ما یو اعتراض کړو چې انسان خو به ډېر کوشش کوي چې مسلمانې مهنه کان تقدیر ما کې شي ابن کثیر تفسیر کړو مخکې ویلو چې د دې مطلب دا دی چې ته مړې ته چې کېږي سوا د اسلام نه بل نو چې مرګ دې په خپل مسلمان اګه ته تقدیر وکړې تقدیر دلته نه مخکې دا الله عادت دا نه دی چې سړی بدل مسلمان ذاتي او ناګانه به د دې مخکې غیر مسلمان دی اګه ته په حدیث کې راځي فيما يبدل الناس خلق تخکاری واقعات خنۍ خلق د وقتکاری واقعات کې بد دی نو مکه گئی سوا د حال اسلام نه چې اسلام راځي نو مسلمان به واعتصموا بحبل الله جميعا ده حبل الله سو قران اخلي سو طاعه الله اخلي سو الطاعه والجماعه اخلي ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه حديث ابن مسعود پیش کړي بیا دا عهد الله اخلي اسلام اخلي ټول ترجمه تقریبا یو دي ولا تفرقوا بمانا لا يقع بينكم شقاق وحروب هغه جنگون نه کی پر ما په دې بحث کړو چې د دې څه مطلب دی نو په دې باندې یو با دا پېښ کوم پر ما خبرې کړې سمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بیا دا غنه اتقوا الله باندې مخکې بحث کړی بیا دا غنه رستو واذكروا نعمت الله او د حبل الله ترجمه کوي اختلاف مکوي تفرق مکوي او دا غینه پس بیا روان دي بحثونه کوي او بیا د وعظ نصيحت خبره کوي نو دما په صرف معروف او منکر دا څوک دي خادم اسم لكل فعل يرى بالعقل والشرع حسنه ومنكر رد ذلك دائم خادم وی لپاسه مدارک استحسن الشرع والعقل وهي منكر استقبال الشرع والعقل معروف هر معروف سو کوئی دامین پکې تبعیضی دی منکم بعد پتاسو کې او بعض وی دامین تبیینی دی تاسو او په دې بیا بحث کوي او بیا راځي وینا کړه الله ایماندار ته بالجماعت ولا والاختلاط والفرقه وانما اخبرهم انما هلك من كان قبل بالمراء والخصومات في الدين فدې کې جګړې مکه سو کې مراتب وځي دا حاضر شو 285 بيزو وجوهني بكثير من تبيزو وجوه للسنة وتصد وجوه للبدعة دام قرطبي ولا 117 او داغين مخي امر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض الكفايه او په دې وخت کې ویل کېږي چې امر بالمعروف والنهي عن المنکر کې دا الله او د رسول په ځای باندې نائب دي دایم په نقل کړی دي نو ولا تفرقوا کې خبركم كما افترقت اليهود والنصارى في اديانهم 159 جلد دريم قرطبي لا تفرقوا لك يهود الصلاة ده خواهشات تابع كينيو وليس فيه دليل لا تحريم اختلاف الفروع دا بنوي چې په فروع کې اختلافات ابو حنیفه او مالک فرما خبره کړې وي دا ټول ولانه دي امامانو شه دي وایا دا ټول امامان سم دي قرآن کړي بعضی په دې وطن کې بیوقوفان شته کنه بیوقوفان نه دا وي ابو حنیفه قرآن کړي شافعي قرآن کړي مالک قرآن کړي احمد قرآن کړي ما پرون ته صحابه قرآن کړي بیا په دې معنا وایا په دې کې دلیل نشته دي ذکر اختلاف پاره کې څه وایي چې پاره کې اتفاق نه رسي وهم حكم مسائل الشهاده اختلاف پاره کې سبب د استخراج د فرایض دي دقائق د معنی شرعي وما زال الصحابه يختلفون في احكام الحوادث وهم مع ذلك متألفون او اختلاف امتي رحمه او رسو بس بیا په دې وخت د فرق بحث کې د فرق مبتدعه کوم شروع شي په دې وخت کې 159 مشهور ک بیا روان شه قدریه دومره شو پلان کې دومره شو پلان کې دومره شو 159 دا ټول په فرق باندې بیا بحث کوي دا پکې ما تاسو دا کتاب او
امر بالمعروف و نهی المنکر څوک کین و اذا د پیغمبر خدا په باندې نائبان دي فمن بدل او غیر او تبديل الله ما لا يرضى الله سوچ الله تبديل کوي یا تغییر کوي یا بدعات کوي باذن الله چې الله کوشن الله یاد کړي په هو من المطرودين للحوض المبعدين دا یو حدیث دلته نقل کړي بخاری کې مسلم کې زب ولاګ د خپل دند او د حوض په غاړه زما حوض ته معلوم دی یو بازو یو مش مدل دی بل بازو بل مش دی سلور بازوګان لګ دومره غټ تک سپینی وبېدی د پوی نسیوا د واره نه یخي خوږی دي د ګبین نسیوا چې ګوت دوست کته کېږي بنا پدې ما کې بغلک راوال زبې پیژنم فرشتي به بلی غاټه وای جهنم ته زم اوسه حابي نو ما توي ته خبري يا رب اصحابي يقول انك لا علم لك ما في بالك انه يرتد ولا ادبار مقهقره وهذا الحديث بهذا المعنى كثير نو هر څوک چې دین روان کړي د ځان خبر جوړ کړي د مبعدوي واشدهم فرضا وابعادا چې د مسلمانانو جماعت قران کې وفارق اصولهم كالخوارج لاختلاف طريقها والروافض الى تبين ضلالها والمطل لاصناف هواها دا ټول مبدلون دي مبدعون دي دغه ظلما مسرفون ظالمان او حق چپټي دا ټول پکې دنه بدعات کوي هغه پکې دنه معتزله دي روافض دي هغه دنه دا روان شپسي یا ظالمان دي دین خرابوي پوښي کله موږ دا مولیان زموږ دي موږ تاسو یو ډول سره مقابل نو چې آیت پیش کوو پس دې فرض مشرف پیدا کړو کله باندې حکومت توړل دي بعض په بدعات او پسې جو غوړي واپس پسې شیعه خوارج دا ټول پکې دنه کاوه یوال ظالمان ظالم پکې هم دنه کا بدعتین پکې دنه کا مغیر مبدل هر څوک چې دین رواني نو هغه ټول پکې دنه کا یواز حکمران څوک حکمران خلاف په حکمران پسې مونږ کی څوک د اهل بدعت څخه خلاف نو شیعه کافر نو منډه دی دونه لیکا دا ټول پکې والمؤمن بالكبائر چې پټا کا بخیره کې غلاګانې کې ډاکل کې سوتونه جوړ مستحقون بالمعاصي وجماعه اللهواء لزيغ اللهواء كل يخاف ان يكونوا عنو بالايه والخبر دا مې قرطبي نقل کړل په خبره پوښي تداهم یو ید تبيض وجوههم وتصدوا بیا ورتوایا واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم نو چې کافر ورته یې کوټیک شو نو چې کافر ورته بیا بسکه نو عملا کفر اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کافر شوی پس ایمان او بیا وای دی ایمان کوم ځای کو چې کافر ته خبره کوي وای په ابتدا کې الله پاک ټول نو وعده غسدا یا د مخکې پیدائش کې د یو په شکل پیدا شو او یا چې کوم پیدا کړو نو وعده کې واسطه دلایل په لحاظ سره په دې لحاظ سره دامي قرطبي ولا تفرقوا اختلافات مکوي يهود الصلاه پدې وخت کې روح المانی نقل کوم یا به شامی نقل کوم څه بوله دا اختلاف مضمون محمول دی لکه څنګه چې اختلاف په اصول په اعتقادیات کې دا الله صفات شته نشته دي الله یو دی نه دا څه اعتقادي مسله پورو نه دي مراد او دا تخصیص بغسش من التشبيه تدینه ولا تكونوا كالذين ذهبوا پشان دي په اصول کې تدینه والا وقيل شامل دي اصول فروع ذکر اختلاف السنت بما فيهما كلمات رشدي دغه پکې اختلاف مکوي د هغي پشانتي او په فروع کې ولې مکوي د اختلاف امتي رحمت او حديث پیش کوا د به قیدلته نه ویلې شامی غالبا د 60 او د 70 په منځ کې او صفحه جلد اول کې نکلي مهما اوتیت من کتاب الله عمل پکې پکار دې هیڅ څه نه کوي چې پیدا وي کتاب الله کې نو سنت مني مازیا زما طریق طرفنا طریقې دي چلی دلې که سنت نو په ما قال اصحابي ان اصحابي كالنجوم لمن ذوب السماء فكم یو چندا سو عمل شروع کو اختلاف صحابو زما رحمت امراد صحابونا
هغه خواص صحابه دي چې بالغ دي مرتبه الاجتهاد ته مقصود بیا وسره قد دخل به في المدخل انقاص مختلف اختلاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واخرج ابن سعد في الطبقات بلفظ كان اختلاف اصحاب محمد رحمه للناس وفي المدخل ما سر لو ان اصحاب محمد بنقش على اصحابه اختلاف اختلاف نه بیا رخصت نو په دې مسله باندې هم څه بحثونه کړی خو ګل بحث کړی نور بحث وینکما چې دا سړي بیا د نسب الحق الذي لا معيد عنه چې مراد اختلاف الصحابه ومن شاركهم في الاجتهاد كمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين اجي مبتدئان ندي دا ټول رحمت دې دعا او بیا د ایمان خبره کو او کنتم خیر امتین کې ما وخت په نس خبره کړې وخا تاسو وینه کم ځکه موږ چاوي دا انتم دي بلکې بعض وایي چې انتم وایي او کان لا اسی زائد شم سو کوئی نه کنتم د الله په علم کې خبره کوو دا الله په علم کې بیا په کوي چې وایي اوس نه بعض خلک وایي چې کان معنی وایي اوس نه دی دا په دې شي خو اوس دی وایي نو دا هم پکې دي حسن بصري انتم خير امه سو کوئی کنتم في علم الله في لوح المحفوظ او فيما بينه في علمهم كذلك اخرجت للناس را يستلشي د خلقو د منفعت تفاره نو قتاده ابن كثير فرمایي نن بیا ویما ايها الناس سو چې خوشاله کوي غل الله خبره زدي امت نه ما نو شرط پورا کړی او شرط سره اخرج الناس تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر او متبادر د معروف الطاعات او د منکر المعاصي المنکر او دا تم بالله دی ورسته کو چې مقصد دا دی چې دا امت د نور امتون ځان له پسه کې ځان لري په ایمان کې ایمان غوړي وړي دی په دې صفت کې تون بالله او بیا پسې مخ کې تم بالمعروف او تنهي المنکر اکی ایمان وروړي کتابو ثق ایمان دا بوله خوا بعض ایماندار اکثر په فاسقان دي يضركم لا يضركم الا ذا نقصان شروع سره متاسو مگر معمولی ضرر مخکې ما پرون خبره کړې و چې وای یا اعتراض وکړه لا يضركم الا ضرر مستثنا من دوړې وشو نقصان شروع مگر نقصان نه ما اذن استثناء او ما قبل مستثنا منه دي لا يضركم ضررا نه ډیر او نه ورکی مگر ورکی نو الا ضرر يسير اضربت عليهم ذلت اينما سخبوا الا بحبل الا متمسكين ده الله بحول اني عاد الذمه وهذا الناس خلق سلام وحده كي وذل بطل المسخف ذلك وان كان يكون بدله الانبياء بغير حق ذلك معصوم كان ليسوا سواء اهل الكتاب كل کور کی یا مسلمان او برابر نه اتنو انا له مسلمان سجدين مراد سجده مراد سجدين مراد عاجزي کول دغه چې په هیله سجده کې څوک مستل خونه کوي کنه نو مطلب دا دی او قوم يسون حال کو سجده کې عاجزي بیا ما تفعلوا من خير کی ما خبره کړو تعالی یقول الا ان تحرموا ثوابه دغه چې ما کفر یوم مفعول قاری دلته خو یوم مفعول نشي دلته خو دوم مفعول دي دغه یو راغه واو شو قائم مقام فاعل دا هو سکی نه پلن تحرموا دا هم زړې خبره تاسو وکړي په خبره پوښتنه اب بیا راغلی وستو بتوانا خاص رجل بتوانا تصور لك بدن او واحد جمع مذکر مؤنث لا تتخذوا من سي بتوانا رازداران من دونكم ده مسلمان غير لا يلونكم خبالا نكما يتاسطوا نقصان كل لا يمنعونكم قبالا او دوس خنیدانون خبري وإذ غدوت من أهلك طاوقي شروتي بغض سباكي دخبلي كورانينا او تبوء المنين پیغمبر خدا دا عائشہ کور نوتو زید ورکاو ټکانه دی ورکولا مقرر کول دی ایماندار پزین ونست دل تکینا او دل تکینا او دل تکینا او پرون می اعتراض کړو جواب می هم کړو راوته پیغمبر خدا مسبخین نه پس د جیبه فرض او یو غداو نو جواب دی جری پرون دی کثیر راوته فحین دراجه دی تا خلق تیارول نو تیارول د جیبه فرض نشي تیارول خو د هفتې پورې شي نو دا جواب مو شو او الله سميع عليم دي اس هم طائفتاني قصقو دولو چغا یو بنو حارثه دی او د عبد الله بن جابر قبيله ده او یو بل قبيله ده اغي هم کولا نو دا ویسم یو طرف ته بل طرف ته نغه دوه ډلې بنو سلمہ او بنو حارثه
ان تفشل ان تضعف وتجبن. نو اوس بدی کې ما تاسو ته چې بدی کې په تضعفات او بناویم کړل ما ویل چې تفصیل لري او جابر بن عبد الله ادعا سے نه دا په ما کې نازل نه وي ځکه چې الله والله وليهم او خالص په الله دې اعتماد وکړي ایماندارانو. بیا اعتراض او جواب کوم قرطبی ته پیش کوم بار بار پیش کوم مخکې ځل مې بیا هم کړم یوصل یو کم لستکیا جلد سلورم توكل ترك الاسباب ورجوع الى مسبب الاسباب فاذا شغله السبب ونسد على اسم التوكل. جاب برازه په قرطبي کې مرضی په مظهری کې بمرضی په روح المعانی کې بمرضی تاسو اسباب بدل توکل ما په الله اعتماد دی نه کنه ترک الاسباب نه الركون الى مسبب الاسباب اعتماد په الله باندې وثقة بالله والإيقان بأنه قضاء ماضي واتباع سنة نبيه أو سري بالسعي فيما لا بد له من أسباب مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال مكر سنة الله بار بار إذا كنت ذلك ترسل وهذا هو محقق الصوفية. مخکې ما ویلو چې ابن قیم سے مې بحث کړی چې پیغمبر خدا پر باس خود ما خام او د سحر دعا کوله اللهم اني اعوذ بالهم والحزن واعوذ من العجز والكسل فلا غواړم یا الله د کمزورینا اسباب مني والكسل دا نارستینا چې اسباب مشي او استعمال نشم کولی ومن البخل والجبن فلا غواړم د بخلنا او د بزدلینا ومن غلبة الدين وقهر الرجال ویدلته نبی اسلام د اصول د پروتولو د کمزورونو بچاو اسباب مې نه د دینم بچاو غواړم عجز اسباب نشته خو استعمال طاقت مې نشته سستی اسباب د قسم دي مالی او بدني چې مالی کمزور شي نه بخیل کېږم با چې بدني کمزور شي نه بوزدل کېږم با او چې مالی کمزور شي نو قرضې بلې شي او چې بدني کمزور شي نو خلق برا منظور ورشي. وها هنا قد غلط طائفتان زال پوکوها منگا پا دی قائل په دنیا کې به اسباب لټه او اسباب نه بغیر کار کې هغه څه خوارق اسباب لا نه هغه څه وي قسم اسباب بلټه نو دا چې وي اسباب اعتماد په الله معنی مایلان اسباب او مکوې اعتماد په اسباب مکوا په الله اعتماد کوه چې فیصله او اتباع سنت کوه چې کوم اسباب پکار دي مطعمین ډوډۍ تنظیم وکړه پیسې سرشته چې مردان تلواني او سوري پیسې سرشته نه سلازي وبو نظام شته وینا نو بیا سکے وتحرر من عدو دشمن بدن بچ کې وې د اسلحه استعمال ما فرض سنت الله تعالی ولا هذا ذهب محقق الصوفيه لكنه لا يستحق اسم التوكل مع التمام اسباب الاعتماد کې دان لري کوي دام پک یاد او بار بار ځکه ته مې تاسو خامخه په دې خبر پوښي ځان دوکا کوي بنه کوي اسباب بلټای چې څومره سره شته او پاغي نه بس اعتماد په پچا کې په مسبب الاسباب بار بار ځکه تاسو وښي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله العظيم استقوا المؤمنين فاستقول باندې علماء بدل دي مفسرين هر تفسير ولا وي بدل سوق لقد نصركم الله استقوا للمؤمنين الله مدد کړي پاو کې ته ایماندار طويلي او دویم وی چې دا د احد سره لګوا پدې پوښوي نو د احد سره فتقوا الله لعلكم تشكرون او على الثاني اذكر یاد کې استقوا للمؤمنين ها چې د بدر سره شین بیا به اعتراض کوو الله بدرې درې پرشتي راولېږي او بیا په پینځر راولېږي او انفال کې وایي زر یو ځل وایي زر دی بل وایي درې او بیا پینځه تر ما پوښوي جواب یې راځي چې دا یو زر د درې او نه پینې کوي او درې خو د پینځه نه پینې کوي یو دی هم وی دو دی هم وی درې دی هم وی پینځه دی هم وی دا یو جواب بل وایي دا د احد سره دی په احد کې دی خو شی ویني دي ځکه چې هغه مشروط به شروط برابر نشو کار ونشو دا دویم کوس نظرکم استقولو
او یا اذکر استغفر الان یکبیکم ایان پر کی تاسو را چمتو تاسو رب تاسو پدریو در پرشتو باندې منزلین لګلی شي د اسمان نه لګلی شي پورته بالا ولې نه کوي ان تصبروا کتا صبر کوي په جهاد باندې په امور باندې وتتقوا سره ګناونه وياتوب براشتات دشمنان من فورهم هذا د دې ټیمنا فور ویل شي جوش دا پارت القدر جوش باندې غصه او غصه چې راځي دغه ټیم مراد نه فی الحال راشي فی الحال یومدتکم مدد وکړه تاسو رب تاسو په 15000 باندې د فرشتو نه 15 دی پکې هم وی کنا سرکم الله شي درې دی هم وی 15 دی هم وی اگر چې پدې کې یو عالم دی معتزلی ابو بکر الصم الامداد بالملائکه نه شي وي په یو فرشتګار کېږي نو غنو ته حاجت ته خبره پوښي ځکه چې الله فرشتي جبريل ته وي قوي الامين دی یو کله څه څه او بیا غټ کافران چې موجود دي نغي صحابه په جندل کنده سي روان دي اخر کې دی وشي متا امکان احادیث ته امکان د اشتوال اشتیا او نقل فراشي منل پکار دي استبعادات حاجت شي وشي متا امکان ورده به الناس عن الصادق وجب هغه یو پرشتہ کار کوي ما یو کول شي اسیم کی وعادت د الله داده چې عادي مدد کوي سړی راولېږي د سړو په شکل دا عادي مدد او په دې کې پیدا دی چې تاسو ګورئ ته ماته ګورئ په پای کې زما زموږ مزيږي عادي مدد تغسو چې غني پرشتي راځي او حدیث پکې شته نو دا پکېغه زده مدد د اسباب ولاندې د څه اسباب نشته خو مدد واقعات کې نه دي مگر طرف ته الله نه دي اسباب استعماله خو اعتماد په الله باندې کې او په اسبابو کې اثر شته کنه مخکې یو ځل ما خبره کړې و چې اشعری وې نشته دی اول خبره ده په کتاب الایوانه کې اثر شته خو بندي کې وکړه چې الله یې راځو کې نه پکې ليقطع مدد ولکې ليقطع چې کټ کی فری کی ختم کی طرفن یو حصہ د کافرانو او یکبتهم یذل کی فینقلبوا خائبین واپس وشي کافران نا امید مقصد به ونشي ليس لك من الامر شيء نشي سافر د اختیارات نو پیغمبر ته وي نفي التصرف عن رسول الله توي اخرج غير واحد مخ پرون ما تاسو خبره کړې دا ځن په دې وطن کې داخله تقریر کوي کنه بعض وخت کې په خبره کوي نه ولګي ابول تلمو یو ځکه خبره کړي وی خالد بن ولید 135 کې پر 25 جهادونو کې حصہ راځي د خبر نه کوم کې شي بعد خلق لیے د پیغمبر خدا غاخونه مبارک چونه شیدان شو دا چې تاسو وایي غاخونه مبارک پیغمبر خدا ته پړنی د فندونه ویني د کشوی نه پړی کمزه کې نو خاطر دې په سواد کې اړمي په دې کې اړمي پړنیل ته په خو نه پړنیل ته وي سوګرا شي ته په سروي په خو شپ کې بوت ورکو بار تقدیر التصفلی چپلو یو خبره نو پانی ماری هم نوي او غاخونه نو ګره یو غاخ دې رباعی تاسو مې د الله د سنایا سفلا دي داغه خوا کې یو غاخ دې ته رباعی ویل شي نو ان رباعی سفل الجمنا اصيبت يوم محدن ابن كثير وګرا او دغه وګوره مظهری وګوره نور وګوره یو غاخ دې ټول الله په شکل کړي نه دي داسې معمولی غونډه ټوټه دي شي نو پیغمبر خدای کې په یو قوم قد صنعوا هذا بنبيهم د پیغمبر سره دا کار کوي دا بسنګ کامیاب شي نو الله راولېګل دا وی راولېګل یا دې په کفر مړ کول غواړم نو الله دا کار باندې یا الله دا غي په اسلام کړی دا مسلمانی کی نو دی وجن یا به کړي کول غواړي هم یا د دې په چې پیدا کیږي د دې وجنا الله پاک تاسو بهر تقدیر ليس لك من الامر شيء ونستاد فرض اختيارات رسول دا زما کار دی د دې خلکو اختیار زما دی نو بیا سړي دا په مکه جمله اعتراض شو ماشي درې لقد نصر الله ببدر الى اخره يقطع طرفا من الذين او يكبدهم او يتوب عليهم او يعذب او په مکه جمله اعتراض شو ليس لك من شيء شابه شادي وکړي دي ليس لك من شيء في وقت من الاوقات الا ان يتوب عليهم بیا احکام شریعه بلا بیس کې یا العذاب ورکه بیا باندې شوی خو ظاهر کې تقصد
فإنهم ظالمون دا ظالمان اعتراضات دي چې پیغمبر خدا کار کاو نو څنګه بند کاو دا خدای عصمت جواب شوی دی دا خلاف الاولا و نامناسب کارو دسه نه چې ناروا اجتهاد د پیغمبر خدا داسه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض فقط الله ثابت هغه اسمان کې دي هغه چې په دنیا دا ټول ملکن خلقن وغیرہ یتر لمن شاء بخشش کا چاته لرشي او عذاب ورته چاته لرشي الله بكون کې مهربان دی بیا زما عقاید بار بار وای معتزله وای الله بخل گناهون نه کوي وایو اسمو اپ یو غټ نه بس الا بالتوبه امو وای بخي يغفر لمن يشاء بالتوبه کې لشي بلا توبه کې لشي ويعذب من يشاء کچاله سزا ور کوي نور دي کی اکچا بخشي زمون د مستقیم الله بخون کې مهربان یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه سود بنکوي د سود دا منه وایي کې د دې ما خبر سره مناسبت ته ما باسر سره مناسبت ته دا خو د جهاد مسلې د سوق وایي چې دا ابو حیان انسی چې دا غلطی شوی ده کنه غلطی شوی ده دا غلطی ولي کې نو سود خلک خوري نو غلطی مکوي شادي ته وکتل چې الک کفار سره مال او دولت او جنگ په دی وکړو راځي چې موږ مال دولت جمع کو نو ریبا وګړو مال په دولت جمع کو نو دی وې دسي کلام مشتمل په امر نه ترغیب باندې ولا الاراده نه ترغیب په انفاق او سراء او ضراء چې الک مال خرج کوي نو مال خاص شته نو راځي سود وکړو چې بس جمع کړو بیا به خرج وکړو سود باندې کوي خیر دی کمال شته او کنيشتي قفالو چې اکثر مالونه مشرکانو سود د سودو راځي یې سود موږ سود کوو چاوینا یغفر لمن یشاء ويعذب عذاب ورکینه پس عذاب ورکي یو پکې سود دی هغه سره ما قبول اضعافا عذاب د ذیب جمع ذیب سو کوئی مثال ته وي نو اضعافا امثال مضاعفه سو مثلا زیات کړی شي او چاوینا اضعافا معنا زیب ته او زیب دو چندې ته وي نو اضعافا معنی دو چندن سو چند زیات کړی شي بیا ورسو یا امثال زیاد کړی شي یا سو مثل زیاد کړی شي مثال بس ته وای زیب بدو چندې ته وای بیا په دغه ترجمه بیا اعتراض کوا د عربی یو عادت ته چې نفي نه متوجه کلامي مقید ده نو قید ورځي نو سو چندې مکوي او لګ لګ کوي مطلب ودا شکنه دا سو چند مکوي لګ لګ خیر کوي نو دا مطلب نه نو کله نه متوجی نه چې چاته قید او مقید ورته مسد کوي او مسوسو چندن دا ضعفن دی ولي قید دا قید احترازی دی قید اتفاقی دی هغه زمانه کې دا چلو زما په سړي منسل روپۍ دي کله به راکې میاش بس راکا کنه نو نشتی نو چلو کا نو لس پس نوری منا نو بیا دسه نو سو چندا په واقعات په عمل ترا وتل دا قید احترازی دی په دې پوښي بلکې مراعات د واقعات دي یا قرض را کوا یا زیاتې منا واتقوا الله لعلكم ويجعلنا کامیاب شي واتقوا النار التي اعدت ويجعلها اعدت يا شيء للمكافرين لپاره کافرانو امام ابو حنیفه او ډیر علماء ته منتقسم منسوبه ده چې د سود په اړه کې د خطرناک آیات هم ده دا ور نو ویلې چې کافر د پاره تیار دی هغه ورته بیان نه نو چاته وای سود خور ته وای کافر چې کوم ورته دي التبذ اخوف آیات القرآن ځکه چې الله په دې وعده کوي یاد کوي راول کړی بیا بدر تابل کتاب وېما بحر المحیط وای امام مالک رحمت الله علیه ته یو سړی راغی وسیب یو سړی شراب کلیو نشای کړو او د دې په څه ته مایده کی او هغه د ناشته په نشه کې نو شي ته په هیڅ په ما خامس په ناشته چې کې سمونی نه شي خو نشه ده
سړي بلی ویل چې یاره کړه دې نه شي نه زیات خطرناک جرم چرته وای کنه په ما دي خل طلاق دا د ټول څه مالک څه بلای اوس خبره خو مې کړې اوس څنګه چلو ما خو دې زیات جرم دی مالک ته صبر وکړ دوه درې ورځې پس بیا براشي نو چې تاسو یو کو نو استاخر طلاق شوی ځکه چې د دې ز سود زیات دی دا تا چې کوم خبره کړې دا د سود زیات دی په قران کې نمبر 1 کفر شو نمبر 2 قتل النفس بغیر الحق شو او نمبر 3 سود دی سود ځکه چې په سود کې کوم آیتونه راځي نو سری او عبد الكافرين په یوزل وایا ذرو ما قرباین کو تمین په بیا وایا په لم تفلوا فاضل بحرب الله اپا کو ګوره نه قول ده نو بهر تقدیر سود ډیر خطرناک شي واطيع الله واطيع الرسول تابع الله او د ټول احکام کې فيما في جميع ما امركم به روحماني ولا فقراغه خپل خبرې کوي ښا واطيع الله في جميع ما امركم به دا الله مونږ په مانځ کې نه پروژه کې نه فټول مامورات کې او دا الله مونږ په ټول منهیات کې ورسول او د رسول مونږ چې کوم خبرې کوي لعلكم ترحمون شاید پتا سره هم وشي وسارع الى مغفرة مخکواله کوي بخشش ته درپسنه بیا اعتراض کوا او جواب کوا بخشش کم دی چې په منډه کې اله خدای دې انتها لپاره منډه کې مغفرت ورسره مغفرت کم دی یعنی اسباب د مغفرت اعمال صالحه وجنه او باغ جنت عرضها السماوات چې پلانواله دي اسمان دي او زمکه ده یو خدای اعتراض کوا چې پلانواله خو اسمان نه دی اسمان او زمکه خو پلانوالی وال موصوف بالپلانوالی دا یعنی پلانواله لري اسمان او زمکه خو پلان دا خو عارض نه دی دا خو جواهر دي اجسام دي نو یو دا بل حدیث را دي چې اسمان او زمکه لاندې دي او جنت تغییر پاک دی دا غي پلانواله بسنګ راشي نو دا دوه اعتراض را دي د دوه جوابونه کوا عرضها كعرض السماوات لاول پلانواله دا غي د اسمان او د زمکه د تشبیه وشو د عارض د عرض سره پلانواله د دوی پشان د پلانواله دا یو خبر خلاص شو په خبره پوښتنه ځکه چې اسمان او زمکه په پلانواله نه دي دوی ته لفاظ دي نو بیا دې څنګه ویلې نو جواب دا دی چې لفاظ دي وي خستا او زما د کوی خبره کومه په واقع غواړي کنه نو ستا او زما په څومره ده هم دومره ده چې الکه دومره پلان څومره اسمان امر پلنو د زمکه امر پلنو د دین ازیات هم تصور سیدی شي ذکر رسوي کنه اقل دین موجود اقول اسمان زمکه د پاسه فوق السماوات تحت العرش دي نو څنګه به داسې ویلې شي ته دې امر دي بیا وای دا هر دی ویلې ټول السماواتو دا دی ولنه ویلې وضاحت داري چې وګدواله همیشه دیوي خپل مولای کوي نو چې پلانواله دومره شو نو وګدواله خو به دې نفسي وای ابو مسلم اصبهاني مراد د عرض نه سامان دغه قیمت دغه اسمانو زموږ وزاب مسلمون دلته دا وی عرض من سمنوها لیکن دوی دا خبري غلط دي په دې پوښي دا ټیک نه اعدت للمتقين تیار شه د فرض پرستارانو ٹھیک شو بیا اعتراض کوا متقی به ورتزي ګناګار خو ته نشي لیکنه تاسو یې متقی به مزي ګناګار به مزي بیا وسکه لیونی به ته همزي ماشومان به ته همزي دا خو تاسو متقیان به ورتزي په اعتراض کوو شو وانما وظیفت لکه چې مقصود پکې راځي اصل شی دی د پاره دی دا نور پکې توردن و تبان راځي ډوډۍ د خان کاکا لپاره کړی نو کنه سره راو هغه سره ډوډۍ خوري اوسه ډوډۍ د یو لپاره دا خلک سره خوري کنه تیار د متقی لپاره دی دا نور پکې طبعا و توردن روان دي تو فعلیان روان دي جوزي دي پکې ٹھیک شو الذين ينفقون في السراء والضراء آده چې خرج کوي په سرا کې مالدار دی او جو خرج کوي حال سور پدې پوښوي او بیا وزرای په تکلیف کې زموږ په سواد کې یو مولا سي تیر شوی دی په به جلالات امراتلو او دوتنه په یو سواد کې نیو پکې دی او طرف نو بل بل جوړي مولانا سي کتاب کې اصلاح الرسوم نو هغه پکې کړیو چې دا د مردا ډوړې خین دي هغه بل راوي د مر ډوړې خین چې سره او زرا پکې نه غمونو خاصو کډوړن کوي
ثابت وکړه چې قران کې د غم ډوړې شته ما خامونه شته جمعې شته سلوي ختمه تل شته ته چایج به سره او زرا پکې نه ودون پکې شته نه خبره پوښي اوس پکې د مولانا مودونی تاسو موږ هغه تاسو خبره کوي کنه خو ته چې یو ترجمه کوي کنه نو د عربی لفظ برداشت کول شي او کنه دا دی یو ټکی دویمه ترجمه چې کین په دې باندې صحابه او تابعین او پیغمبر خدا پویدل وکړو وای نه چې نه اشول خبر ورانه شو کنه دا خو ته اسلام نواز شو چې ته په خبر شو نو بیا په عمل کوو کنه وای نه نو تجاری عمل لکه ته څنګه نو خبر ورانه شو کنه نو آیا کله ما خامو ډوړې پیغمبر خدا کړی وي او دا یې چې کوي اسنعوا نو اصنع من مال جعفر طعاما د جعفر په کور کې هم د ډوړې دغه په هم دي اسنعوا لآل جعفر طعام فإنه وطاهم مشروب د جعفر په کور کې هم د ډوړې ولا تاسو په کې دي د جعفر د کور نه څه او صحابه كنا نعد الاجتماع له الميت وصنع الطعام من النيات جرير بن عبد الله البجلي رواه احمد ابن ماجه د مړي په کور کې ډوړې ته اخفاول دا به موږ جرم ګاڼو او فقهاء لانه شبه په سرور الى بشور بيت المستقبح وتبسم دا شامي نقل کوا او فتح القدير نقل کوا بزازي نقل کوا او ته فقيمه نو فقيه خدا چل کای محدث مایدا چل کله پیغمبر تعامل کوي دا چل خبرم پوښ کنه بیا بل سندا چې او دا چلو شو خبر خلاص شو والكاظمين الغيظ حزمون کی بندون کی د غصه غصه غیر او غضب سو کوئی یو شی دی اسو کوئی نه فرق دی چې دا انتقام مقصد په نه غضبي او غیر اسی غصه راشي انتقام په کنه او اصل کې قزم تتوي شد راس القربه مشکونه نه په خبره مشکون تاسو په دې وطن کې مشکونه غونې شي هغه خلک بروي دا سر لوته دوه بند اصل هغه معنی غصه حسمي والعافين عن الناس او دخلكم درگذر کوي والله يحب المحسن الله دوست کوي خ عمل کوي کولرا دل حدیث پیش کړي طبرانی دی ابي بن رعد بل روایت عبد الرزاق څوک چې قصاص مګر طاقت وي په پورا کولو الله به زړه امن او ایمان نه ډک بل حدیث چې قصاص مګر طاقت وي چې وي چلي الله په قیامت کې او د خلکو مخ کې چې خبره کې کومه هو دي په خدا کومه دي په خدا والعافين الناس فرمای طبرانی بن کعب څوک چې خوشاله کوي چې ما بنگلې دی اوچت شي مرتبه دې ما اوچت شي چې چاج به ظلم کوي قناعت وکا او چاج ور څوک سنور خپلوان دوستان غلطي ورکړي او رښتې دی وفالي په خبره پوښي دا دو صفاتونه دي ډېر خسته او زه دا غي پتاید کې د ابو حنیفه قول پیش کوم ابن العربي د ترمذی شارح عارف الاحوازی کی نقل کئی دا ابن جریج پا نقل چې دا ابو حنیفه یو گوانډیو ابا د شپې نشه کولی او ټپې به ویلې ټپې سندر جوته مو ټپې وته وختو کې اشعار به ویلې او په اشعار کې به وی اذاعوني وایفتا اذاعوا ليوم كريهه وسداد صغري خلق می قدر وته ځای کړم او د کوم سړي به قدر وکړه ليوم كريهه د جنگ په ورځ پکارېګما او د مورچې د ټینګول په وخت کې اذاعوني وایفتا اذاعوا ليوم كريهه وسداد صغري ٹھیک شو ته په خپل پوهه زمونږونه کومه خوبونه کومه او کتابونه ورموته ستاسو په خبره دا ټول یاد و ابو حنیفه کوړته یو شپراغه گاونډي आवाज نشته چل شوی دی یو خو نیولې حکومت کنه خبر دی ابن عبید نیولې دی کوفه کې وراغه پسې ما گاونډي نیولې دی ښا را پرې دی ابو حنیفه پیدا سوچ څنګه چلې گاونډي ته به زما سو قدم نکي د بزیر عالم کنه د جیل فزا دی کنه سره او شرمېدو توبه تایب شو ازاعوني وایفتن ازاع دلته نقل کوي یو جینیوا د امام زین العابدین دین سوا کو به ورته اچولې د مازه توایره لپاره کو زراو د لاسنا سره ول زخمی کړو سره وټوټت کړو ناغه ته ان الله تخون بل کاظمین الغیظ وسهاد مکه قد كظمت غیظي ولا في الناس قد عفى الله تعالى عنك قال الله يحسن اذهبي فانت حرتني وجه لما صدقري ده الله رضا لپاره والذي اذا فعلوا فاحشة
آگه ساندی چی وکری ناکار عمل کبی عمل وکری او ظلمو انفسهم یا پخپل سان در زیادی وکری خبره پوش ارسو چی ایدل تا پک شانوزول پیش کئی یو خضوا یو سڑیو تیحان التمار کجوری خرسولی خضرا کجوری اخلی دا خوا خشوا ویدا کور تلاش انتخی کجوری چال تلالا نسی غاڑی ولا ورکا کولی کرا بیا خپش بیا رائی دایت تی سوکوی بلا واقع دار سچ دی والذی ذا فعل فاحشتا شنا کار عمل کری یا زیادتی اکری پخبل زمانی لازمی گناہ اکری متعدی اکری کبیرہ اکری صغیرہ اکری ذکر اللہ اللہ ورطیاشی تذکروا حقه العظیم وعیده اللہ تپیشی ورطیادشی دا اللہ حق ورطیاشی فاستغفروا ذنوبهم بخشوار بخبل گناہن پارا ہر سنگ شوی نسجروشی ولم يسروا على ما فعلوهم يعلمون اپخفل عمل میں شوال نکی دا فعمل کی بیا جملہ اعتراض اللہ ومن يغفر الذنوب الا الله اللہ توئی بخش غواړي فاستغفر ذنوبهم بخش غواړي د شان غواړي الله نه او بخش د ګناه نه کوي سوا د الله نه هیڅ څوک ګناهونه نشي بخښلی ښا ولم يسروا کلک نوی ټینګ نوی اصرار اشد من الصبر شرعا الاقامه القبيح من غير استغفار تین شب بدای باندې بخشش ته مغواړه تین نه په بدای باندې تین نه په بدای باندې وهم يعلمون او دی په دې پوهوي چې دا ګناه ده دا جرم دی اولئک جزاهم دا کسان بدل داغي مغفرت ته طرف طرفنا وجنات باغون دي شریک اعلان دارین ولی په داسې حالت کې ثابت دي جزاء د دې په وخت کې حال مقدره او دا خدای ثواب د عمل کوونکو اوس راغ بیا احد ترازو پیغمبر زخمی شوی دی صحابه زخمیان شوی دی وفات شوی دی قد خلت من قبلكم ترشی مقصاص سنن عادتنا دی واقع پترشی زمانہ کې شي پتا صبح مرضی چاته دا غسنی واقعات السوق مراد احکام شرعیه وګرځي پس مکه کې وګوري څنګه دي انجام د چا سوق تکذیب د حق دی هذا دا مذکور بیان الناس وضاحت خلقو پر دی وهدى الهدایت ته وموذل نصیحت للمتقین سوق هذا دا قران لکه موږ قران موږ په خاطر تفسیر دي هذا دا قران دی ورن الحسن الناس هدن رحمت موعظه سوق دا مخ کی مذکور قصې چې کوم وشوي دا بیان للناس وهدى موعظه دواړه کې ولا تهنوا سستېږئ وهنه يهنوا ولا تحزنوا غمجن کېږئ څه مطلب کمزوري کېږئ د کفار جنگ نه پرې وانتم الاعلون المقصد تسلیدا تشجيع خفکېږئ وانتم الاعلون حال د تاسو غالب یې کتا سو بیا اعتراض کو غالب څنګه مشکل خورده شو انجام په لحاظ سره تاسو انجام کم ځای جنت روان دي دنیا کې کامیابی ته روان دي په خبره پوښتنه نو دام پکې وای نقل کوي قرطبي صحابه کرام چې بشر رجات توتل یو صحابي پکې او خدای بک نه ګور کوله حدیثو کې مشته یا تاسو په حق او مقابل په باطل دي اکته تکلیف يمسسكم قرح فقط قرح مسك وقرح کله تاسو تکلیف نو خامخره قوم ته تکلیف تاسو خوشانتي مخکې اوس په ان باندې بحث کو ان دې شرطي او سره استقبالي که تاسو په آینده کې تکلیف ورسیږي نو بوخا هم خلق التکلیف استلو چې شرط نحوین جواب او اعتراض برازي کنه سوال پیدا کیږي چې نه مو تکلیف تاسو په آینده کې ورسیږي نو پاغه باندې جزاء مرتبه را جزاء څه دی بوخا تکلیف اخو داغه نه بوخا شو مغه مرتبه نه اخو داغه نه ماشي نو چاوي دلته پکې ان دلره کې لحاظ څوک ان اسی مستعمله وا پدې پوښوي نو ذبی وجنا خبر اخلاص شو یو اعتراض وکړو چاوي چې نه کان پکې مقدر ان کان يمسسكم کثیر شي زمانه کې دا شي دي نو پتیر شي زمانه کې دا شي او چاوي نه جزاء محذوفه کرسلی تکلیفو خپکهږي يمسسكم قرح نو فلا تحسنوا ولی اذ قد مس القوم قرح مثله ذکر له قوم تا کافر تا زخم ستاسو پشان بیا اعتراض کوا
په بدل کې او یا تن قید دي د کفارو او یا تن وړدي مردار دي او دلته مسلمانانو ته پاسه تقریبا 2 یا دي څو کسان شهیدان شي دي دا خدای صلی الله علیه وسلم دا نو کم شو دا غي مثل وی مثلیت چې کوم دی کنه نو دا کسر القتل التم دیر مړي عبدل تمړي نفس زخم دا مو چې دومره او دومره وتلك الايام او دا ورځي د جنگونو دي نو دا ویلها به الناس اړو مونږه د خلکو منځ کې ټول مر مسلمان ترقی نه ورکو په ظاهر کې کله شکست اول کو وليعلم الله واو حرف عاطف دې معطوف له ولم پکار دی نه ليظهر امركم چې تاسو مسله د دین غالب کړی وليعلم الله چې الله معلومات کړی نو دالها ليظهر امركم چې تاسو کار غالب ظاهر کی وليعلم الله او بیا به اعتراض کو چې الله ته مخکې علم نو لکه مخکې یو ځل په سوره بقره کې خبره کړی سيقول سبحانه وما جعلنا القبلة التي الا نعلم التم خبر کړی نو علمي حالي ورتوایا علمي تفصيلي ورتوایا علمي شهودي ورتوایا الله معلوم کی په علمي شهودي باندې ويتخذ منكم شهداء او دې لپاره چې کله تاسو څه سره کوي چې په تاسو کې شهیدان پیدا شهادت ډېر اوچته مرتبه ده نو هغه شهدا شي یو د شهادت معنا دا مله شهود معنا گواهان تاسو کې عادلان او ثابت قدم خلق پیدا کی او الله دوست نه غني ظالمانو دا ولې یا ظالمان خو دي دا يهود خو دي نسوارا خو دي نه نو بیا ولې دا الله خپل کارونه دي وليمحص الله الذين امنوا دام پکې را چې تکلیف راشي مسلمان ته مسلمان څخه غلطي کړی ابو تعالی معاف کړي چې خالص الله ایماندار پاک دي ګورونه او چې ټول مسلمان غلبه ور کوي نو کافر بیا کافر پاتې کیږي نه منافق کیږي با نو کافر په دنیا کې فارغ شي و يمحق الكافرين او چې کافر ختم کړي ام حسبتم ام په معنا د بلدا پرېدا دا مخکې خبر پیدا بل خبر آیا تاسو غن جلته بدا سره شي دا غنو غره خنه دي ګوره جلته به تکلیف نشله په یا خلار ما جنت نشي کېږي ام حسبتم بل دا پرېدا آیا تاسو غن جلته بدن نشي ولما يعلم الله الذين جاهدوا او تر دې وخت پورې الله معلومات لري د جهاد کوونکو پتا سو کې مخکې ما د لم او د لما بحث کړو لم کل جزء جوړیږي د فعل نو لما کل جزء دی نو په الا ویل شي الا ما بلوي دغه چې حرف په حرف مداخله او چې لم داخلي په فعل باندې فعل جوشي نو ان داخل په شا په فعل باندې الا تفعل دویم لم کار کوي په کسی زمانه کې دا کار نشي او لما وای نه دی شي تر دې وخت پورې شي نه دی شي استمرار پکې راوړي تر دې وخت پورې شي او کې دې شي وشي توقع شته تر دې وخت پورې معلومات نه او بیا وای الله معلومات نه کړی ولله مخکې علم نه انتفاع د علم د وجه انتفاع د معلوم راغله نه دی نو الله به علم څنګه راشي چې راشي نه کنه تر دې وخت پورې الله معلومات نه کړی دا الله علم دې راغلی الذي جادو من پتا څه کې اشاره کړی و يعلم الصابرين او دې لپاره او اي يعلم الصابرين او دې لپاره چې معلوم کی ثابت قدم دا و ویدل تفکی و ان يعلم دې نو خبره په مشته ولقد كنتم تمنوا الموت دا سبب ایماندار دي ارمان دې د بدر په واقع راغله چې الله موږ دې نه الله فرمای خاب خطا ارمان د مرګ او د اسباب د مرګ من قبل ان تلقوه وخال ان تسموا الى رسول فقد رميتموه تاسو اغا تمنا ان اسباب مرګ جامو او تاسو کتون کې وي وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل دا بحث راغی چې پیغمبر خدا وفات ته نو چې وفات شله جنگ سره دسی پکې باز جنگ ولې شا پکې دا وی چې لکه زور دین باندې زور دي شا پکې دا د ابو سفیان سره روغه کو کمزور خلک پکې شته نه محمد علیه السلام مگر رسول دی دا څه خدای خو نه چې وفات کیږي او تیر شي مخکې رسول چې وفات شي دی به په هیرا تاسو شوی دلته وی رویا لما التقل فئتان وحدين وحمد قال السلام سبلا ترولي بحق ويدري بيعدو حتى واغسل ابو دجانه بيا لغي نصته
او رسول راضي بیا مسلمان غالب شو کافرانو شکست خورده شو په دې وخت کې څنګه حکم خلاف ورزي وشول او خالد بن ولید هغه خوشي زوی تاسو ما پرونیلو په طرف وخت او بیا راضي عبد الله بن قنيه حارثي کان ورستو ته پیغمبر رباعي مات کړ مخ مبارک ول زخمی کړو او اراده د قتل کوله مصعب زید او عمر راپورته شو جنډه یوسته په سمخ تراغه او د څه پس راضي بیا دا غن رستو حضرت نبی قسم چې دلته زخمی دي आवाज کوي عباد الله تقریبا دیش کسانو جمع شو محبوب کړو حتی چې مشرکان لال صاد بن وقاص دا وشتل کول حتی چې داغه هغه مونږ ته سوایو د دین دی هغه جګه شکوي هغه تسیه وي هغه تاګه شوی دا او بیا وروسته حضرت عبید طلحه بن الله لاس وشوي دي او سترګې د قطاده په مخ مليو بې دي نور خبرې پکې راځي نو دا هغه په وخت کې دلته بیا پکې چا ویل دي ان محمد قد قتل فالحقوا بدينه الاول فقال وكان محمد قد قتل رب محمد لم يقتل لكن سکوي په ځل باندې پیغمبر نه دی محمد علیہ السلام مگر رسول دی ترشي مخکې دا رسول یو خبر په دې وخت کې د شان او شای او خبر نقطه یاد لره وایي چې د پیغمبر خدا نه مخکې ټول رسول وفات دي سو کوئی مرزا غلام احمد حضرت عیسی وفات قد خلت من قبله الرسل ټول رسول وفات دي لام د استغراق عیسی په کوم پاتې شو اعتراض پوه شو او موږ عیسی ژوند دی الزامي جواب سوره مائده کې مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل التم دا ټکی دی نو وای د عیسی علیه السلام مخکې ټول رسول پاتې شي نو پیغمبر خدا نعوذ بالله بیا رسول الله نشو فما هو جواب سره لام د استغراق نه لام د جنس دی موجود په ځین مندشا کې د لام د الزینی کې سور رسول این رسول وفات کې دی په پاتې کړه په اعتراض پوه شو جواب اوس لازم مختصر متول تزو دا قصر قلب دی که قصر افراد دی سو دا قلب یې بدلول محمد رسول دی الہ نه دی نو هغه خدای نو چې الہ دی خواهی دا استباد وکړي دا پیغمبر خدا څنګه وفات شو ترشی رسول به وفات کیږي خود دی خو بل وفات کیږي بیا وای محمد نه مگر د ترشی رسول په شان رسول دی په وفات کیږي دا چا ویلي چې رسول به وفات کیږي دا چا ویلي دی رسول دی هغه چې محمد علیه السلام رسولم دی وفات کیږي به هم نو الله ورته ته رسول دی رسول وفات شین دی وفات کیږي تاسو یې یا دا قصر قلب نه قصر افراد دی رسول هم دی او وفات کیږي به هم دوه خبره وي نه الله وی نه یو ده رسول دی وفات کیږي خبره وي اف امات کله دی وفات شو او قتل چا مړ کړو انقلبتم واپس شي غنري په دې پوښتنه دا مطلب نه تغلیظ دی مقصد تاسو چې تیخ په وګړه گویا کې د شوا لکه تاسو چې واپس شي دا ولې چې دی واپس شي دي او سو کوئی چې نو د نشي دا حمزه د استفهام چې دا د انکار لپاره موږ چرته واپس نشي انقلبتم اف امات او قتل انقلبتم لا تنقلب سو کوئی دا پیشنګوئی دا چې کله پیغمبر خدا وفات شو نو بعض خلک لاړل د اسلام نو تاسو چرته عاجز مطالعه کوي خلق تدریس سره طریقې شو یو مسلمه پیغمبر دی یو بل پکوي اسود عنسی پیغمبر دی څوک پکې زو کفر تلاړل دا هغه وخت خبرې کوي پیشنګوئی دا کچره آینده وشین سبکی په هغه وخت کې نبی صلی وفات شو نو حضرت عمر فاروق نه دی وفات کچاوي چې وفات ته دا سر ولا څه په تور وهم الا وفات کیږي ته الله ملاقات لا دا کافرانو منافقان بغفین الا وفات کچاوي نه غوړي خبر ورنه اسامه سے بلاسو ورسدي په هغه باندې کړي او زکه ترېو چې نن پیغمبر خدا بیګا خو اجازه وخترو ورشي خبر شو انت په سوال جواب شو او مې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټل درشو پیغمبر او داغه نه پس پیغمبر الله خپل کړو او ورته تیب تحیه و میتا چې ژوند دی نه پات وي او چې وفات نه پاکي او داغه نه پس مخې لخکارا کړو کولی هم کړو پوښي مړ ښکارا کول د کفن نه پټ پټې دونه پس کار کول روادي کنه روان امام بخاری باب دی او روادي خلاف له فخبر پوښي او کول ولم پکې وته دا ټول وره
نو دا غیر پس بیا چې کوم دی جمعه ته راغی سړیا کېده عمر ته وایي کېده سړی پس کوي خبره نو حضرت ابوبکر صدیق پورته شو یو 3 آیاتونه د قران نه وایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإما تنقتل انقلبتم على عقابكم ده بیا انك ميت وانهم ميتون بیا كل نفس ذائقه الموت عمر وای کس د آیات مستنازل شو هیڅ شي کنه نو چې نازل شو نو بس کیناستم بیا کینه غوډره دې شو خو دې کې دې کیناست او دا غینه پس وی من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قدرت شنات رسول حارس فإن رب محمد لم يقتل وما تسلمون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا لما قاتل عليه وموت ولا ما مات عليه ثم قال يا الله دتا تعذر پیشکم دا نظر وای دی مسلمان چې څوکړو او د کفار منافقانو د خبرونه به ظاهر کو افا اما توقتم قلبتم على اعقابكم وقد غفل عمر آیات ته هرشه پویدو سوچ وته نشته ومن ينقلب على عقبيه سوچ واپس شي په خپل پوند باندې پلین الله شي ادا اوس نکته استعاره کنه په پوند باندې کافر شو نقصان نشي رسول الله ته هیڅ وصلی الله الشاکرین ذل جزاء ورک الله شاکرانو تاسو ثابت قدم دي وما كان نفس لن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ندی پکار ندی مناسب ندی ثابت تفاضل نفسو چې مرشي مگر د الله په اراده په جهاد نمبره په جنگون نمبره دا اوس ملامت کول کوي دې زولي په جهاد ملامت یاده چې تاسو جهاد کې قتل او تسلی کوي چې دا خلق په ټیمري تسلی د وجود کې تسلی دی باندې حق الناس نو هر سړی په ټیمري زنګ په دې وطن کې د اخبارات او تاسو ته اخبارات پوری د پلان کې کاکا په دې به ټیم امر باندې خپشه پوښي ځوان سره مرشي د پلان کې کاکا مرشي او به ټیم مرشي د په دې به ټیم امر ډیر خپای ما او ما کان نفس ان تموت الا بسم کتاب موجلا دا په ټیم به ټیم نه د پیغمبر خدا نصیحت وسیم رکھیږي نور په سوال جواب کوي ورته ان لله ما خذا وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب لا تموت الا بالله بیا اعتراض کوا چې الله مړ کوي نو څوک مړ کوي نو دلته پکې باز وي چې الله ټول مړ کوي خالق هغه دی او يتوفى الرسول من علم موتها ويتوفى الملك الموت وتوفى رسول الله ټول پکې دل ګان رسول هم شته دی مرګري او ملک الموت منتظم دی او دا هغه اصل کې الله پاک خالق موجود دی او کتابا مکیبه کتابا کتبه کتابا دا امر مقرشه دی لیکل مؤجلا نیټه دار دی هر سړی په خپل ټیم کې ظاهر د آیات دار مونږ په خپل کتابونو کې پاکایده کې دا وایو ها چې هر سړی په ټیم دی معتزله زموږ ورونه چې دین هغه وایي نه غلط خبره مکه وایي ما ویلي چې هر سړی په ټیم مر دی نو بیا دا قاتل ته سزا ورکوي دی په ټیم خدای ته ټیم وکړي دې چې مجرم نه خو دې ټیم کار کړی کنه نه په ټیم خدای ولا اسباب کنه دا څه معنی چې بلا ټیم نو بیا هغه ولي مجرم دی هغه ځکه موجود د شکار کړي دا غینه پس الله پاک مر پیدا کوي دا کار ادا کسب چې کوم دی غلط زموږ کې المیت کل میت يموت باجله دی کنه هر مړ او د اجل ګره یو د دوا اجل نه کله کله کوي دوا اجل دي دا ټول خبره غلط نور تفصيلات هم پکې شته وما ير ثواب الدنيا سوق چې اراده کوي ثواب ته بدل دنیا لغنیمت لکه ثواب د ثواب مراد هغه چې په معروف ترجمه کوم دا خو ثواب نه دی د دنیا غیته نو دا به تحکما او یا ثواب معنی لغت کی بدل وربکو هغه کل څنګه راته وي دا نه چې بس ورکوبه بل الله فرمای من کان العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد څومره زموږ راځي چې څنګه راځي اسوچ بدل واړي بدل اخرت وربکو هغه داغینا جهاد او غیر جهاد وي وسند الشاکرین جزاء ورکم شاکران الله شکر وستون ګللا اوس
پکې زړې زماني خبرې کوي وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير زورنا ور کوي چې شکست خوردشین توبیخ للمهاجمین زګا د تیرشو خلقو مجاهدین په قدم نه ذلی زګا وزون کوي ډېر پیغمبران وکأي من نبي ډېر پیغمبران قاتل جنگیدل دي او معه ربيون بس د سره ډېر ډلې هم وي ربيون جموع كثيرة والتفصيل المشهور ربي مان جماعتنا نور ترجمه په شي چې دا ربيون دي ډېر جماعتونو سره اتباع دي جماعتونه دي فما وهنوا سستين لکه په جهاد کې لما اصابهم دوجنان کې رسلو په سبيل الله دا الله په لار وما ذاقوا كم نور شي ندي وما استكانوا او تلبس عاجزين لك دشمن ته وما استكانوا عاجزين لك دشمن ته مرتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم يا ما خضعوا لعدوهم دشمن تابعين دي الله دوست کړي ثابت قدم ولر دای صفت فعل شو او صفت قول وما كان قولهم نو وعناد دي مگر دعوه ان قالوا دای عناوه نو وعناد دي مگر دعوه عناوه الا قالوا مگر دای ویلي ربنا اغفر لنا يا الله کسشي زموږ غلطي بشي وبخيم ته ګناه زمونږه واسرافنا وحد تجاوز في امرنا غاټ ګناهونه وثبت اقدامنا كلك قدم زمونږه مدد راکې موږ را فقوم کافر تاسو لا غیر سبق نه لري تاسو ذکر کوئ دا شام منهزم شي فآتاهم الله صواب الدنيا اغيل الله ورک بدل دنیا کامیابی او غنیمت او خ بدل د آخرت الله دوست کړي خ عمل کوونکو یا ایها الذين امنوا و ایماندارو ان تیو الذين كفروا کتابه کې د کافرانو واپس پکې په پوند تاسو باندې کافرو زورنا هغه ایماندار چې مطابقت کفارو کوي دا ولې ترغیب ورکړو او داغه پس ورپسې شي هغه ایماندار چې کوم ضرورت یې کړی دی یا منافقان یا ابو سفیان يهود سره سوچي واپس پکې علاقابکم په پوند تاسو باندې واپس بشه تاسو نقصان مندل کی بلکې الله تاسو مولا دی الله خمدت کون کې دی دلته واقع پیش کوي بخاری کې مشته نور کتابونه کې دلته نقل کوي دی جلیل په لاره چې واپس ابو سفیان او مشرکان په خدمانه متوجه تر توکې ته ابو سفیان لا سباج لار کې خپېمان شو سناکار عمل وکړو سړی مړ کړو لګ باندې پار شو واپس شو زه جوړ شو واپس بیخ کني کو الله په نو کې hebat واچو لاړ دام یادوا چې پیغمبر خدا سلام زخمی دی او ابو بکر صدیق او عمر فاروق او غیر هم راغلي دي ابو سفیان چې وکتل چې مسلمان خو سوفات شو زخمیان شو نسوي پتا سي محمد سے حل فيكم محمد فرمای نه جواب بنو ورکړه حل فيكم ابو بکر جواب ورکړه حل فيكم عمر جواب ورکړه خپل مرګ ته وای د دې دریوونو خلاص وای دغه دریوونو خلاص عمر فاروق غوسه کې شو اذا الله دشمنه درب دشمنه هغه خلق ته یاد دی هغه ژوند دي ټول دا پکې ابو سفیان دا غینه پس ویلې چې په دې قوم کې مسلمان چې وجل شوی دا غینه شان غوږ پرېک دی چې لاس پرېک دی دې ته مسله وای مسله شوی له ما په دې حکم نه ورکړي خپه په هم دی ما دای ابي ابي هبلا او چتهګا هبل بوت اولو هبل فرمایي چې جواب ورکړي کنه یسو وایو بي الله اعلى واجل الله اعلى واجل جاوید العزا ولا عزا لكم زمو عزا یوسف تاسو شته زمو پلان کې بابا شته تاسو شته جواب ورکړي څه جواب دی الله مولانا ولا مولا لكم په خبره پوښتنه نو دام پکې او دا تللی دی او دې پورې بیا واپس شوی دی نو سنلقي في قلوب الذين خامخا چې په زنده قسم چې کافر دي الرعب يرى بما اشركوا په ادارې دي شرک التوي الشرك سبب شد پات القول او سبب نقصان خدای نشو ایماندار غالب کی او حدیث نستو ونصرت بالرعب مسجد الشارع زما مدد شیر په hebat باندې پمیات فضل میاشتي یو مسلمان دشمن شری یی ابن قیم فرمای د یو سبب سره
شرک دی کنه دا کار څوک کوي زیدیم کولی شي عمریم کولی شي بکریم کولی شي موحد خو الله یې کوي پروا نه ا مشرک خو ظاهر چره یې په دې له اثر دی معاشره ما لم ينزل به سلطانا هغه چې پاره دلیل نه لګي دا سينو چې شرکونه شته پاره دلیل شته دا نه پیدا دغه هم نشته دی او دا خالص خواهشات دي چې جوړي یا په خالقیت یا په استحقاق العبادت او زه دا غي ور دي او صلاح کار کې کنه د طالبانو اوس بیا اعتراض راځي چې الله دغه سره مدد کوي او مدد کوي کم دي ولقد صدق الله وعده خامخا الله بشتاك استاسر وعد خپل استحسونهم باذنه طاوخ تاسو قتل کول لا کافرن په حکم دلته نقل کوي امام احمد او جماعت ابن عباس الله او پیغمبر خدا مدد څومره په وحود کې کړي دوه بل څه نه کړي ما صلی الله نبیه بموتن کوا رسول محمد خلق یې څنګه خبرې کوي ابن عباس په قران دا واړو بیریو باندې من کړه ذلك کتاب الله ولقد صدق الله وعده اذ تحسونهم باذنه باوك ناس قتل كول كافرن الله فايسا حس يحسوي حسه اصاب حسته بآفته حواس بيجني دسترګو د غوګونو د پوزو د ټول دي حواس نو چې حواس لري شي سره مرشي تاسو به حواس تغيير کول یعنی قتل کول کافرن دا الله فايسا دا الله په مدد حتى اذا فشلتم ترغي فزعتم وجبنتم دشمننا وزدیر شوی په hebat کې شوی وتنازعتم بالامر اختلاف وکړو په حکم د پیغمبر کې هغه تاسو ماویل عبد الله بن جبیر ته مرګ مرکز بنه پرې دی دا کنده بنه پرې دی کوم شکس خردینهم کوم غټي کمرغان راځي او وخت تختینهم ګوره چې الته مسلمانو قتل شروع کو لوټ مار راغونډي مرګ وي اے مرګرو الغنیمه رونم غنیمت غونډو بیا خو تاسو لښتن درکې کنه زیږو عبد الله سے بتوي سکوي د پیغمبر خدا خبره د نیر شي لنه دا غي مطلب داو چې موږ شکست روسو شکست نشته دي من بعد وعصيتم ظلم تسمتوا هناك وملتم الغنيمه خبر کومه حکم مرګتیار سره کوي نو الا کنه بیان کوي وای تی نقل شوی نه دي ښا نو کدی نه پس کې دي په تاریخي کتابونو کې راغلي دروغجن او بے اعتماد خلک پای کې نقل نو دي هغه د قران نه څومره خسته خبرې کوي چې په قران څومره غلان نه خبرې کوي دا قران دغه مخبل کتاب دی حتی اذا فشلتم چاته وي وتنازعتم دا چاته وي وعصيتم دا چاته وي دا قران دغه کتاب نو چې سره ځان سترګې پټې کی اته هیڅ نه نشته په سیرو سړي ولې نو هیڅ نه دی نن نو په دې قران کې نقل نو په دې قران کې دام نقل دی په دې قران کې دام نقل رضی الله الذين يبايعون حقينهم دغه پکې نقل او رضی الله عنهم رضوان ذات نقل غلطي دي کړې دي ما یاو مواد نشو دغه هم نقل کو دایم نشو زمون داخله یو ګټلی یو بل ګټلی سره وته سو قران کې نشته دا دی په ضعیف روایتو کې په تاریخي روایتو کې شته دا مولانا موجود دي کنه دا څه غلط کارونه کوي چې په صحابه په خبرې کوي ما دا قران کې مشته کوي زمای استاد محترم مولانا احمد علي مرحوم ناغه په ویلي چې مولانا سے به صفاتونه کړی خو مثال ته معلوم دي وخت د کټو بدل کټوي او دیګ باندې کا د غوا په کوچا او د هندي په یو ټوټه واچو ټول په لیدل شو سمي سال مدینه زو دا بیا واس کوم چې دا په قرآن کې د صفاتونو شته دا په کې در نکړي دا په کې څنګه چلو شو د دې څه جواب دسته موږ سره جواب دی چې الله موافق دی ول نقل کې مې الله موافق دی قرآن کې ته ولې وي چې الله موافق دی نو ته ولې مې چې قرآن نقل کړی دی نو ته ولې وي مې وایې کړه اوس په منځ کې مې وایې په روزه کې مې وایې په دې مې وایې کړه څه جواب لري بار تقدیر خلق دی وای با دغه نقل کړی دی او دایم نقل نو دا یو نقل کول دی د پاره نقل کول چې خلک خبر شي چې پیغمبران ګوره معصوم دي صحابه معصوم نه دي هغه بنی ادم استاد بشانتي خدای هم څه کمزوري شي او الله معاف کړي تاسو هم کمزوري کړل الله معاف نه کوي کوي بدل لري کوي خبره پوښتنه الا ان تصدوا هناك وبلتم الغنيمه پس ان شاء الله تاخذوا ما تحبون
مرګ کې وایي کنه مرګ منکم د دنیا بعد پتاسو کې غواړي دنیا یو بل استاد دی استاد مقالی شمس الدین سی یو عالم دین وایي چې په قران کې دا چرته نه لکه شي صحابه کرام دنیا طرف ته مایل منکم د دنیا منکم د اخره نقل وینا عبد الله بن مسعود وایي چې ما ته دا چرته نه معلومه چې په قران کې بدل متعلق دا خبرې وي خو دا دې موږ ته پوښ وهم الرمات الذي تموا في النهب وفارق المركز هغه کسان دي چې وشتون کې وو په لوټ پسې ترې دي مرکز پرې خو دي اسو کې راځي کې داخله عبد الله بن جبیر او داغه مرګري ثم صرفكم عنهم لا ولي تاسو ما وکړو به تاسو واپس کړئ د هغینا ليبتليكم چې تاسو سره معاملې د امتحان وکړي په دې پوښي ليبتليكم ليعاملكم معاملې ځکه چې الله امتحان نه کوي وحتى دلتجكم دي دلتو يدو قول دي سوق الى حتى اذا فشلتم صدقكم ولقد عفا عنكم او قسم دې چې الله تاسو نو عفو کړی دا جو خلاص شول موږ په څه کوو زم په څه کوو په دې وخت کې بخاری یو حدیث نقل کړي دلته دم نقل کړي د بخاری کې دی ابن کثیر کې دی ويؤيد ذلك ما اخرج البخاري عثمان په موهب وي راغی سره عبد الله بن عمر بیت الله شریف کې ناس دي د عراق سره راغلي دي او عراقیان اکثر چې د حضرت عثمان خلاف په دې بدل کې مشر څوک دی عبد الله بن عمر اسالک بحرمه هذا البيت بیت الله تبارک د دې بیت الله لحاظ وکي او ما ته بسنګ جواب راکړي حج نو څورته وي اتعلموا ان عثمان بن عفان فر يوم احد نعم فتعلموا تغيب عن بدر كمنو نعم فتعلموا انه تخلف عن بيت الرضوان كمنو او قال نعم فكبر الله اكبر وشال شجكاف ما وشو سوالات ناغلو او خبر سليمي پڑک فقال عمر تعال لأخبرك وليبين لك عما سألتني عنه اما بلال محدن فاشهد ان الله تعالى عفا فدي معنی الله پاک زغواكم الله چې الله عفا لقد عفا عنكم نتين مواقع واما تغيبان بدر داولي بی نا جوړوا د پیغمبر خدا لور نا جوړوا او عثمان په کور کې کین او تاسو بدر ته شهید دغه شان دي د مجاهدینو شنه مرتبه ملایوي کی ثواب تحت وجود رسول وكانت مريض فقال رسول ان لك اجر رجل من شهيد بدر وسهو حسابه ملایوي وما تغيب بيت الرضوان بيت الرضوان کې ولنو چې پیغمبر خدا په شپږم د هجرت غلې دی او سړی دیګه او په هغه وخت کې وی چې لاش عثمان وی لاول عمر ته عمر لاش یا رسول الله کافرانو د مکه ته زما دښمنی خو معلومه ده او زما ته د څو خپلوان نشي زما تعاون دا عثمان ولې کده د خپلوان تدې بني امیه ګڼ کوي التقوا اگر شو په حدیبیه کې چې عثمان خو شهید کړو پیغمبر خدای راشي بیعت کړو انه بايعنا رسول الله الموت على الا نفر على الجهاد بيعطف لا تبعاتك تخته ملك وکنه جهاد بکو کنه مرګ پوری وي او کې عثمان خو نشي غم بیعت کوي کنه دا لاس عثمان دا خلاف عثمان او دا لاس سماش عثمان بیعتک دا عثمان بیعتش نو د پیغمبر خدا لاس عثمان د پاره خو د عثمان خپل لاس د پاره خو په خبره پوښوي بعد ما ذهب فكان نقسم يد اليمنى وضربها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب الجعان معك زوس سوالات دوالا من جوابات سرياد لا او زبيا قرصا ولقد عفا عنكم والله ذو فضل المبين الله خون دلو احسان في ایمان دارو استصعدون ولا تلون پاک تاسو روان وي اسعاد او صعود اسعاد په هموار ازمکه روان غته صعود خطوط ته وي اسعاد لو ته وي تاسو روان وي دا چاته وي دا زمونږ د دې سوال لسمه د خلق ته وي ولا تلون هذه الشاة من نكت والرسول يدوكم في خلاكم ارض الاسلامات کې تاسو د اوسترتنا
حال كوني ثابتا في اخراكم پورس لیکن استه يناديكم في ساقتكم او جماعت او دا پیغمبر ذکر به عنوان رسالت وکړو اشاره کوي چې دعوت شون په طریقې د الله د احکام رسول سره او ينادي الي عباد الله انا رسول الله من يكره له الجنه وكان ذلك حين يقوم خلش خصم رشو وجد في الكلام من يوهلي قبل يسلو الى مدن ذل لا تلينو بيكعت يا واقك بعلى صوت يا المسلمين ابشروا ذات رسول الله فاصابكم الله تعالى بدل درکلو ثواب خو خد بدل توي خو قد انداتا تاكم غم من تکلیف بغم من بدل تکلیف سو کوئی دا با پمانه دمادا غم ما غم من تکلیف تکلیف سره سو کوئی غم من بسبب غم من یو غم دے پوجد بل غم چې غم من علا غم من شي یو تکلیف مراغه چې پیغمبر خدا د وفات आवाज دی او مع غم من دے علا غم من دے چې کس فردگی ورته وي د لوټ مار نه محرومیت ورته وي زخمی کېدل ورته وي دا ټول پکې ده یا بغم من پوج د خپکول استاد باندې پیغمبر له شاغم پرې خو ورته ورشي پرې پوښي غم او حزن یا د صحبت سره نو غم اول قتل او جرح مشرکان غالب کېدل او دا بل غم دا پروپاګاندا چې پیغمبر خدا وفات شو او سبب یې معنا یو غم سره د بل غم بول د بل غم لکای لا تحزن دې لپاره چې خپکیږي نو غم جن کېږي نو بیا تر درې تکلیف وته ورساو چې خپکیږي نو تکلیف ورته سره خپکیږي دلته لکای لا تحزن چې خپکیږي نو شاید الله پاک دې شه لکي تحزنوا على ما فاتكم وما اصابكم لكي تحزنوا